یو اشکال په دې باندې دا کوي دا خلک به مانه خفه شي، مانه به دا رشتہ داران خفه شي، مانه به تره زامن خفه شي. ته خپل بچي راغونډ کا، ته خپل ورورونه راغونډ کا، ته خپل متعلقین راغونډ کا، او هغوی ته دا خبره وکړه چې د الله رب العزت د قرآن فیصله دا ده چې بچیا ته مې وروارئ زما په کور کې ستا پرده ده، بچیا ته مې خورئ زما کور ته دننه ته نشې راتلی، ته اجرې ته ماله راځه چې به در باندې اسکوم روټۍ به در باندې خورم، ستا چې څه ضرورت وي ماله راځه زه به ستا دا ضرورت پوره کوم، خو شرعا ته زما کور ته دننه نشې راتلی، زما کور ته به دننه نه راځي. زه تا ته قسم په دې در کوم که دی تا نه په دې خفه شو، ما په دې تجربه کړې ده، نه دي خفه شوي خلک. ها زنانه په دې خفه کېږي چې کله زنانو ته ووایي د پلانکي نه پرده کوه، یا زنانو ته ووایي زه نه درځم ستا خواله زما تا نه پرده ده، ګیلې کوي شکوي کوي، نو دا خو بېوقوفه قوم دی، ناقص العقل والدین. پیغمبر صلوات والسلام فرمایي د دوی عقل هم نشته دی او د دوی دین هم پوره نه دی، د هغوی په خبرو باندې به فیصلې نه کوئ. کېږي خفګان څه خبره ده، ولې په دې خفه کېږي؟ نو یو دا خبره وي چې په یو کور کې 15 او شپږ جنکۍ دا واده شوي، یوه پکې زما خور ده، زه چې هغه کور ته لاړ شم زه به ټول کور ته دنده ورشم. اوس په دې کور کې دنده دا 4 جنکۍ نورې زما هېڅ نه دي، د لرې لرې نه راواده شوي دي، زما ورسره د کلیوالۍ تعلق هم نشته، د رشتهداري خو پرېږده، هغه بې پردګي خو پرېږده، ما به کور ته دننه کي زه تل خپلې خور له یمه میلاو مې کي د ټولو جنکو سره، څه ضرورت ده چې ما ټولو سره میلاو وي؟ ما ته وایي مولي صاحب دلته کښېنه خورکۍ دله رالیږم، هغه به راشي ما نه به تپوس وکړي رورجانه څنګه یې ښه الحمدلله شکر دی، څه به یې څکي چای به یې څکي روټۍ به خوري، زه به ورته یم د ماله راوړه بیټک ته ما سره کښېنه دواړه به کښېنو وڅکو، څه ضرورت دی چې زه پرېږدی سړی خپل کور ته دننه بوځمه. نو الله دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.